قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر دب تبعتموهم قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن. دا حدیث تیر جبم ویلو او د دینا چې کوم رنبنه استدلال اهل رفض کړو هغه داو چې صحابه کرام دوی بالکل د یهودو د نصاراو په نقش قدم روان شي او دا غیر پاره هغه حدیث پیش کو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ته حکم کړو چې قلم او کاغذ راوړی چې تاسو له سولې کوم د دې انکار کړو دی وی چې نه ضرورت نشته. دا غیر تفصیلی جواب ما کړو چې اصل کې د صحابه کرامو خیال لاو چې احجر رسول الله صلی الله علیه وسلم آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د تکلیف او د بیماری د شدت توجه داسې قسم خبرې کوي او بیا دا غي خپل خیال داو او تقریبا هغه صحیح هم شو چې دا وس وحی نه بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ذاتی اجتهاد وي کول فرض دا ذاتی اجتهاد نه وي نو ویلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین ورستو ډېر ورځې ژوند دی تقریبا سلور ورځې پس د غي وفات شوه ته دې خبره نرستو په دې وجہ سیدنا عمر یا نور خلق بدنامۍ نه نادرست کړي ته حدیث دا مطلب نه دی او بیا دا هم ویلو چې کدا انکاری نو سیدنا علی هم یو انکار کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته فرمایلو چې ته زمانم مټاو کا محمد رسول الله په دی باندې محمد ابن عبد الله لګا هغه وې ځنه لګم دې ته انکار نه وای انکار هغه چې هغه د عناد د دشمنی او د کفر په بنا باندې وشي بعض خبره داسي چې کې ناز وی پای کې خپل حقانیت ښکارا کولی په دې وجه انکار وشي دغه بنیاد باندې سړی ته کافر ویل مناسب نه ته دې حدیث نه دویم اعتراض او دویم شبهه غیدا پیدا کړی دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو نامزد لشکرو هغه دا غي تعین کړو صحابه کرامو هغه لخر لګلو کې اختلاف پیدا کړ مقصد دا دی چې صحابه کرام نعوذ بالله هر ځای کې د الله د رسول مخالفتونه کوي بل کاری نشته دته وی جیش اسامه ته سیدنا اسامه بن زید چې کوم لخر رسول الله صلی الله علیه وسلم تعین کړو دا غي د لګلو خبره کړې و نو صحابه کرامو هغه نه د لګلې اختلاف کړه د پای کې او دا دلیل د خبره چې صحابه کرام نعوذ بالله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نرستو بی دین شوی دی مرتد شوی دا شبهه دې شبهه جواب زمو با کتاب کم چې تیر جمعه والو صحابه کرام باندې د اعتراضات علمی جائزہ داغه صفحہ 127 128 129 کې مفصل درې جواب موجود دی ضرورت ته خبره لري چې دا کتابونه ولستلی شي تاسو عام کتابونه نه دي چې راګند عام خبره دا یا مونږ عام کتاب لیکو الله په فضل ډیر دا سونه د کتاب کې موجود دي چې شاید دغه چا معلوم هم نه او نه غیله چا قلم وړلی دا کوم جواب چې مونږ کوو نو دا اصل کې د ابن سعد د طبقات کبرا نه ماخوذ ده زمالاش کې چې کوم ده طبقات الکبیر د ابن سعد دا د دویم جلد او د دویم جلد کې امام ابن سعد چې لیکلي دي د 189 نوالی تر 191 صفحے پورے پورا مدلل
داغه ما اردو ترجمانی لیکلی دا دغه کتاب کې ابن سعد یو ډېر لوی مورخ دی دې سره د محدث هم دی مفسر هم دی کله کله بعض خلق یو داسې کتاب غواړي چې هغه جامع وي د تاریخ د حدیث د تفسیر دپاره زمونږ استادان د هغې دپاره د ابن سعد الطبقات الکبرى یا الطبقات الکبیر تجویز کوي د دې وجه دا ده چې محمد بن اسحاق بن منیع دا ډېر لوی شخصیت دی اگرچه د استاد دروغجن دی لیکن د حقانیت او صداقت دومره دی چې ټول مورخین او محدثین په دې جمع دي چې دا کتاب بهترین کتاب دی په دې باب کې اصل کې دی د واقعي شاګرد دی نه د محمد بن عمر واقعي شاګرد دی نو په دې کې هغه روایتونه چې کې دی صراحتاً محمد بن عمر نوم ذکر کی ناقابل قبول نه لیکن چې کوم روایت داغه نه علاوه د نورو خلقو نه دي نه کې صحیح روایتونه ډېر شته دا مطلب نه چې دا کتاب غنه دروغ پلنده په دې کې صحیح خبره مشته نادرست مشته صحیح حدیث مشته موضوع منکر ضعیف حدیث مشته رښتینی قصه پکې مشته دروغجنی قصه پکې مشته دا بیا د اهل علم کار دی چې هغه په دې کې کراو کوټو ګوري هغه جدا جدا کې زموږ د خلقنا علم وتل دی نو دې کتابونو ته بدرد وایي کتابونو ته بدرد ویل نه دي پکار زمونږ چې کم مزاج د دین هغه داري چې هر خبره به سند سره کوي او چې کله تا سند سره خبره وکړه نو خلکو کې دومره شعور پکار دی علماو کې چې داغه سند په بنیاد باندې هغه صحیح او غلط خبره دی ول نه جدا کی زموږ دین دغه دی د دین خلاف نور دیان دي کوم اسمان ته منسوب دي لیکن داغي سند نشته زموږ مخکې چې کوم قران مجید موجود دی نو موږ ته دا معلومه ده چې دا موږ ته کم ځای نه راغی داغه اسانید کتابونو کې لیکلي دي کم حدیثونه چې مونږ وایو د صحیح بخاری صحیح مسلم ټول داغه ټولو سندونه مونږ سره بفضل الله وکرمه موجود دي دا خلق واسه د نور خلق په خې شروع کړی دي چراوی داسي وایو د غیب نه आवाज شو غیبانو چغړه دا د اسلام تصورات نه دي اسلام خپل عقاید خپل اعمال خپل اخلاق په غیبونو نه ثابت دي د پیریانو په आवाजونو نه ثابت دي کچرته شیطان څخه خبره کړي همدا صحابه کرام ته ناغي رسول الله صلی الله علیه وسلم تکړه دا او بیا چې هغه صحیح ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه تصویب کړی دی هغه ته سواد ویل دي صحیح ویل دي هغه داغه نه حدیث جوړي دانا چې خو ویل دا بس خبره بیان کړو کیسه وشو او دا دین دی ته دین مزاج زمونږ دغه نه دی خدا کم سيزونه چې زنن ویم دا ډېر یو دون د اعتراض دی چې صحابه کرامو جیش د اسامه رضی الله عنه هغه نه دی لګلې او د دې دروغ حقیقت وګورو چې د دې دروغ صح حقیقت دی اړ شه دروغ وي خلک پرنی او مرګري خبر راولېګه ماته چې دا یو سړي ویلې د صحیح بخاری حواله سره ایو بل عبارت لیکل دی دا القول البدیع په حواله سره صفه ورته لیکل نو ما چې دا قسمه زونه خو نه په صحیح بخاری کې وی او نه په القول البدیع کې و شاید دا سيزوی خبر کې هغه حدیث دا سه او چلا تصلوا علی البطیرا پما د بطیرا درود مو آیا صحابه کرام تپوس کو د بطیرا درود صحیح جواب کې هغه فرمایل چې صلی الله علیه وسلم دا صلات البطیرا ده تاسو آیا بلکې دا غي په روایت صلی الله علیه و آله وسلم نو ماته دې کې دا و آله د دلیل له چې دا چار وافظ جوړه یو سره چې کتابونه ګوري نه غره قوم په مزاج پويږي
چې دی بار دی کې آل رسول صرف دې لپاره ورنه نواسي چې خپل شرارت ته خلکو نه پټ کړي. تبار ته تا ته دا معلوم وي چې دا حدیث صحیح بخاری کې نشته. البته القول البدی ما کو نه کې وو خو پای باندې چې حافظ سخاوی کوم تفسیره کړی دا نو هغه نه استر کې پټ کړی. هغه دا وی چې دا خو خلک بیانې دا خو ما تر اوسه پورې د دې لا سند نه دی مونډلې چې دا پای کلام وکړو. یعنی خلق داوی چې لا تصلوا علی البتیرا لیکن د دې سند مرد نه موجود. دا معلومول پکار دی چې کلا د یو خبره سند نه کنا هغه دا بیرنه او باتینګن وای محدثینو په اصطلاح دا حدیث نه دی ته بیرنه او باتینګن وای. دا خو دنیايي دکانداری نه ده چې چا څه خبرو غاته او ټیک د رسول الله فرمایلی دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وینا لپاره سند پکار دی دلیل پکار دی. ته دلیل نه بغیر هیڅ قسمه خبره قابل قبول نه. دا غب جو کړه د خلکو د دین نه. امام ابن سعد چې د خبرې کم تفصیل بیانې هغه باندې ځان په ول پکار دی. هغه خبره دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ذوالحجہ یولسم ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 ذوالحجہ 11 ہجری کے د مکہ مکرمہ نے واپس راغے مدینہ منورہ ته روان شو. دا حجۃ الوداع دا تاریخ په دې خې ته دا چې د باري سوزون نه واقفیت حاصل کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارکه د مهاجرین خیال لاو چې دی وګنده مکه مکرمه کې پاتې کیږي ځکه مکه مکرمه هدا بای کله دی بدلته کې پاتې کیږي. د انصارم خیال لاو چې دی بدلته کې پاتې کیږي. اوس خو اسلام نه کفر نشتا. رسول الله صلی الله علیه وسلم انصار تو فرمایل زما موت او زما حیات تاسو سره ده. زما ژوند او مرګ تاسو سره ده. او مهاجرین ته مویل چې چا هجرت کړل مدینه منوره ته هغه با په مکه مکرمه کې استوګن نه اختیاري. په دې وجه هیڅ مهاجر مکه مکرمه کې نه پاتې شي. یو عبد الله ابن عباس رضی الله عنه دې چې هغه طائف کې راغا استوګن وا بشک لیکن طائف او مکه کې چې څومره مسافت ده اسمر لريواله چا چې لیدلې نه غي ته معلومه ای. اخو یو ول لړې لري طائف کم نه مکه کم نه. دا تاریخ دې لپاره خیو چې خلق راوي چې عثمان رضی الله تعالی عنہ په مکه مکرمه کې وعده کړو بیا بال تپات کېدو. او پاغي بنیاد باندې خلق دا ویلي دي چې سیدنا عثمان با مکه کې مونږ ذکر پوره کوو. دا غیر خبره لپاره ته بنیاد خیم. دا خبره نادرسته. سیدنا عثمان نو وعده کړل او نه پاتې شوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم لار ذوالحجہ کې مدینه منوره ته. د ذوالحجې چې کې باقی ورځې دي محرم او سفر دا دوا روغه میاشتې دوا روغه نه بلکې د سفر سلور ورځې پاتې دي. شپږشتم سفر پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مدینه منوره 26 سفر د اتوار روز وخت یولسم ہجری کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا اسامہ بن زید اسامہ صحابی دے زید صحابی دے رضی اللہ عنہما د رومیانو د مقابلے د پارا د فوج متعین کو فوج جوڑ کو اور یوزے واقع تبے ابناویخ الف بے نون یہ بانی بلال زور تعین اوکا چہرے فوج سر لخکر و سیدنا اسامہ بن زید وی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف تو گورا عدل تو گورا چہ اسامہ ہم غلام دے اور زید ہم غلام دے لیکن دا فوج مشری چال اور کئی چاک چکے اہلیت شترے
او کم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نظر کې لوی سړی دی نن خو د خلکو سترګو باندې قولې پرتې دي یو سړی لږ غوندې مالداري یا نسب ښي او هغه سره یو غریب سړی ودرېږي نو دی ډېر عجیب انداز باندې لګیا وي ځان ورته څه شیخ ښکاري حال دا چې یو انسان د بل انسان نه په تقوا باندې غوره کېدی شي په نسب باندې په مالدارۍ باندې سړی نه غوره کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم حجۃ الوداع موقع کې ویلو کلکم لآدم و آدم من تراب تاسو ټول د آدم بچی او آدم د خاورو نه جوړو ذهن کې لږ صفائی پیدا کوي د الله دا مو وایي چې زه ډېر لوی سړی یم کوم ذات چې نطفې نه پیدا وي د سپکو اوبو نه پیدا وي هغه څه ووایي چې زه لوی سړی یم دا کبر دی هغه لوی دا کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو خپو لاندې مږلې ده او نن مصیبت دا دی چې علما هم په دې څیز کې ګرفتار دي هغې چې اهمیت ورکوي نو مالدار سړي له ورکوي د چا چې ذات پات غټي حال دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آخري کار دا هغه آخري کار دی په کارونو کې دا بالکل آخري میخ دی کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې جهالت باندې وحي او دا داسې فوج نه دی دا اوس خیم زه تا ته چې په دې کې کم کم صحابه شامل دي پته نه لګېږي چې دې خلقو رسول څه ګڼلی دی زمونږ رسول یوازې مونځ نه و کړی هغه مونږ ته نور اخلاق هم راکړي دي نور عادتونه هم راکړي دي نور دین هم ښودلی دی هغه هم فالو کول دي یوازې رفع الیدین باندې امین بالجهر باندې ګیره ساتلو باندې سړی نه مسلمانېږي هغه اسوه ده هغه نمونه ده په هر چیز کې نو دې تیار که ابنا زید التوتل الشیخ او بیا دا ویلو چې دا هغه زید چې دا ستا د پلار هم مقتل دی دی بله پیشن گویی ورته وکړه چې ستا والد محترم سیدنا زید رضی الله تعالی عنہ اب هم دغلته شهید کېږي دا هغه ځای دی جنګ موته کې عمل شوی دی هغه دغه ځای رسول الله صلی الله علیه وسلم فوج تیار کړ وی فرمایل سر الی موضع مقتل ابیک هغه ځای ته لاړ شه چې هلته کې به ستا پلار هم شهادت وي فاعطیهم الخیل فقد ولیتک هذا الجیش خپل لښکری هلته بوځه د دې فوج سربراه ما ته مقرر کړی دا خبره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سیدنا اسامه بن زید ته وکړله لښکر تعین شو دا د اتوار و زمونږ ویل تاروی ذهن کې اچوی بیا رستو د شروع پر ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته درد سر شروع شو د شروع پر ورځ شروع تا فارسی کې چهارشنبه وي چهارشنبه پر ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ذهن کې دا کې دی چې د ګل پر ورځ به رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کیږي چهارشنبه پر ورځ د هغه درد سر شروع شو سفر کې چهارشنبه پر ورځ وفات شوی دی په 12 ربیع الاول دا یقیني خبره و د ګل پر ورځ 12 ربیع الاول دی د اتوار پر ورځ 11 ربیع الاول دی او بیا د خالی پر ورځ 10 دی د جمعې پر ورځ 9 دی او د زیارت پر ورځ 8 دی د شروع پر ورځ 7 یعنی 7 ربیع الاول کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیماری ښه شوې ده تکلیف شدت شروع شوې شروع زیارت جمعه خالی اتوار د ګل برز رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوه شدت په تکلیف کې د شروع پرز شروع شوه زمونږ ملک کې سره رواج ده چې د سفر آخري شروع شي کنه د خلک وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ورځ ښه شوی بیبیانو چوری کړی او موږ هم چوری کوو دا داسې اردو قوم دی او دی عالمان هم دومره ودري
دا زما مخې ته چې څه شی دی دا خو زه وایم د علمي جایزې نه صفحه 128 129 لیکن دا ټول عبارت اصل کې د ابن سعد د صفحه 109 191 تاریخ خو زموږ دغه لیکلی دی د شروع په ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه بیماري ډېره شوې ده او دلته خلک څه وایي وي ښه شوی چا وی کتاب کې لیکلي چېرته دی خو چېرته په دیوال هم نه یې لیکلي کم چې زمونږ د ملک خلقو د دین سره لوبې کړي مولانا رشید احمد گنگوئی کم چې استاد د مولانا حسین علی رحمه الله دا هغه فتاوا ده په کې هغه واضح لیکلي دي چې د سفر په آخري شروع کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تکلیف کې شدت شروع شو نبیاوی جاهل هندوستانیان مسلمانان چې کوم دي هغې کې دا شی شروع شوی دی چې دی وایي ګنې په دې روز رسول الله خوشی و دروغ وایي دا جهالت ته خپل تاریخ نه واقف نه دی ټول عمر یې په دې مصیبت کې تېر کړی دی نه ورته د دین څه بنیاد معلوم دی نه د خپل رسول نه خبر دی په دې حال سړی د انا لله انا الیه راجعون نه سوا بل څه ویلی شي شدت شروع شو تکلیف چې شروع شو بیا د پنجشنبې په ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه پوه شو چې حالات اوس داسې ښکاري چې دا صحابه کرام جهاد ته تلل نه غواړي ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیمار شوی دی او شدید بیمار دی بل هغه ماشومان نه و هغې اذا جاء نصر الله والفتح اورېدلی و او د هغې نه هغې دا استدلال استنباط کو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذمہدارۍ پورې شوي دي شاید چې هغه زموږ نه لړ شي بل لا چې په حجة الوداع کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی و چې که ستاسو مسئلې نه ما تپوسی زکا چې لعلی لا اراکم بعد عامکم هذا شاید د دې کال نه وروسته بیا زما او ستاسو ملاقات نشي هوښیار خلک په دې څیزونو پوهېږي د چا مزغو کې چې بوس پراتی نو په دې نه پوهېږي کوم سړی چې هوښیار نه پوهېږي په دې باندې دې خلقو پته نه لګي صحابه کرام ټیپر ګڼلي که څه ګڼلي د هغې د نه تللو وجه دا نه چې موږ نه ځو حالات داسې ښکاري چې هسې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ نه لړ شي او موږ ملاقات ونه کړی شو و دې وجه نه هغې پس و پیش کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پوه شو نه هغه د کور نه یو جنډه راوښکللی وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنډې خاص رنګ نه و دا دروغ وایي خلک چې دا برګه بروګه چې ښکارېږي دا د چا جنډه ده دا زمونږ د پاک رسول الله جنډه ده دا دروغ وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنډې څه خاص رنګ نشته بس کور کې چې څنګه څه شی میلاو شوی دی د سیده عایشه لوی بټه به وه اکثر کله سپینه کله توره کله زیبرا والا جنډه هغه اچولی دی بېشک لیکن زیبرا که تاسو لیدلي نه داسې نه وي د زیبرا پټې بل شان دي داسې نه وي ترشي د دین په نوم باندې دروغ ویل دا ډېر لوی ګناه دی زمونږ چا په اتفاق یا مخالفت کې نه کوو دا خبره مونږ دین تا ته برسېره کوو چې دین زمونږ دا خبرې نشته بدني د جنډې قیمت صرف په دې باندې دی چې دا د مسلمانانو د جمع کېدو ځای دی چې کوم ځای کې جنډه لګېدلې ده د مسلمانانو نو دا د هغې مرکز دی په دې وجه صحابه کرام جنډه غورځېدو ته نه پرېږدي د جنډې احترام نه کوي خلک پوهېږي نه په خبره د کپړې بس احترام یې کپړه یو کپړه ده چې کوم په خانه کعبه غوړېدلې ده هغه قابل احترام ده باقي دین موږ ته د کپړو د احترام حکم نه راکوي دا یو ثقافت وګڼه د خلکو یو تهذیب یې وګڼه لیکن د دین تقاضا نه ده بارکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله د سیدنا اسامه دپاره یو جنډه جوړه کړه بار راغی هغه ته ویل اغزو بسم الله فی سبیل الله فقاتل من کفر بالله لال شاه ما چې تا ته څه ویلي دي کار پوره کړه غزا له لړ شه د الله په لار کې جهاد وکړه هغه چا سره چا چې د الله نه کفر کړی دی انکار یې کړی دی
سیدنا اسامہ بار روت سیدنا بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے جنڈا ورکلا چتبا جنڈا بتا سری تو فوج کمان مما سری جنڈا بتا سری صاحب اللواء بتیخ بحری او زیت جرف ہوئی غیتا مدینہ منورینا طول حلتا کہ جمع شو جرف کے او تلل غواریخ اس پدی کی دا کم فوج چے جمع دے خلق داوی چے صحابہ کرام دا دینا پاتی شو کم دے پاتی شوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغا مرگری فلم يبقى أحد من وجوه المهاجرين الأولين والأنصار إلا انتدب في تلك الغزوة مهاجرين وانصار کی یو سرکرد سڑینو چاگائی دی جنگ نباتی شیخ درو وہی خلقو تا چا صحابہ کرام نری تلیخ تول لڑل تجمشو پدے کہ سوک سوکو فیہم ابو بکر الصدیق و عمر بن الخطاب و عبیدہ ابو عبیدہ بن الجراح و سعد بن ابی وقاص و سعید بن زید و قتادہ بن نعمان و سلمہ بن اسلم بن حریش تا تمہرا کسانی دا غٹ غٹ خلق دے پک صحابہ بانے خلق چکلے نہ تبیخ صحابہ لوے خلق دے وغیت تلی دی تنت لو وجہ لگا نہ دا وزبم دی واپس را دی ولے دا سیدنا اسامہ یو نزدی رشتہ دار بعض روایتونو کے داغی خور بعض کے داغی مور خبار کے افسوک نزدی رشتہ دار راشی یو ورطوئی چا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدا کی دن کے رہے وفات کی دن کے رہے ستا پا خیال دا سے وقت کے بسڑے سکئی چیو سڑی سرا دا آغا مور مڑا کی دن کی یا دا آغا پلار وفات کی دن کی تب سکے پا وقت بار بزئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سره داغی سمرا محبت تے دا سچ اغی کئی دا غد دین دا پارے کئی دا غد ذات دا پارے کئی دا اللہ دا رضا دا پارے کئی پدے وجہ دی واپس راغلل انکار نہ رہے بلکہ پدے وجہ واپس راضی چھ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے اور دا غد کفن دفن کے شریک شو بیا وگورو طول مہاجرین التجمش فتکلم قوم تا عبارت دوست یعنی جلیل القدر انصار و مہاجرین طول کم زے کی دی تسیدنا اسامہ بن زید لخکر کی دی البتہ تکلم قوم وقالوا يستعمل هذا الغلام على المہاجرین اولین سخل کو خبر اگلے خلق مہاجرین کا انصارو مہاجرین و انصار فال تجمع ہے مہاجرین و انصار جروف کی ریخ دل تک ایسا خلق دے چاگی خبر اگلے دا نا مہاجرین دے و نا انصار دے دا قرآن جب کی ومن الناس من یقول نسوک مرادی چاچا قرآن ویلی نو پدے اصطلاحات دا پوئی گی تا منافقین ہے بعض منافقین ویل چے یستعملو هذا الغلام علی المہاجرین الاولین گور آخا مہاجرین اولین دی و پاغی مائے دا غلام چے کم دے دے امیر کو سپا سالاری دل ورکلا پا ممکن چے کم منافقین دی گنا نو دا غیم دا خیال لے ننسوا چکن دے سڑے پا نصب بانے برزیخ سڑے پا نصب برنزیخ دا گپے ملگا خلقو سر سڑے پا تقوی بانے برزیخ اِنَّا اکرمکم عند اللہ اتقاکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی خلقو کی یو دو خویون دی ہم بہما کفرن دا دوارا خویون چکم دے دا کافرانو دا وقت دیخ دا مسلمانانو دا وقت ندیخ یو سشے الفخر بالانصاب دا نصب پا وجبان زان لوے گنل دا کستا ذہن کی کا دا وبا سے دا کفر دیخ او بلد جاہلیت غندے دعوے کول دا سزنا دا دے لوے برائی دا اصل چیز دے انسان ایمان دے دا غد تقوی دا دا غل اللہیت دے چپائے بانے یو سڑے دا اللہ پا دربار کی مخی کی گئی تا قیامت پورز اللہ دا تپوس نکی جستا اپلار سو کو استانی کسو کو اب استان استاد عقیدے استاد عمل تپوس کے
په قبر کې دا تپوس نشته چې ته زوی د فلانی کن وسې د فلانا، بلکې من ربک ما دینک من نبیک، دا تپوسونه دي. دا شیطانی وسوسې دي چې زه غوره یم، انسان نه غوره. یو سړی چې ځان ته غوره وایي زما په خیال د ده نه لوی ذلیل سړی بل نه وي. غوره هغه چې نور خلک هغه ته غوره ووایي، بهترین سړی هغه چې نور خلک هغه ته بهترین ووایي او الله او رسول ورته بهتر ووایي. د یو سړي په خپله وینا باندې سړي کې بهتري نه راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا خبرې واورېدې فغضبا غضبا شدیدا، ډېر غصه شو، بهر روت فصعد المنبر. دا ګوره بیمار دی غریب، ورځ یو نیم پس وفات کېږي. لیکن دا جاهلیت امر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو صحابو کې د جاهلیت امر چلېدو ته نه پرېږدي. دا د منافقینو خوی دی. او خود نو الله حمد بیان کړ، ثنا بیان کړ، بیا فرمایل اے خلقو دا ما کړی. او کم خلق چې زما په انتخاب باندې ګوته اوچتوي نو دوی د الله په انتخاب ګوته اوچتوي. یعنی اسامه بن زید ما د الله په حکم باندې امیر کړی دی. په چا چې په دې اعتراض دي نو دا د په الله اعتراض دی. نن اکثر خلق په سنتو به اعتراض کوي چې ته دا سنت دی نو تا ته به عجیب عجیب اعتراضات شروع دي. مونږ ته څه وایي؟ د الله په رسول اعتراض وکړه، په الله اعتراض وکړه. یو سړی نه خبر نو ځان دې خبر کړي. یو څیز تکلم قوم کې دا چا چې خبرې کړي دي دا مسلمانان نه دي. مهاجرین او انصار خو ټول هلته کې دي، دا بعض منافقین دي وغي دا شوشه پرېښوده. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا فرمایل دي ته چې تاسو لاړ شئ. دی بیا روان شو، لږ بار ووتل نو بیا اطلاع ملو شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو. په دې وجه مجبورن دی واپس رال. چې کله رال نو رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 ورځې د هغه دفن نو شوی. ولې نو شوی؟ دلته بیا بله شبهه پیدا کېږي چې صحابه کرامو په خلافت جګړه ځان ودکې ښه مزېدار نو کار به سمې چې ودی نه بیا خلک ټوپونه وایي سړي د پاسه هغه شبهه نه معلومه. دا بله شبهه ده بیا چې د صحابو په پیغمبر هیڅ کار نه و بلکې د هغوی په خلافت جګړه وه. دا د هغه ملګري دي. نو دا هېڅوک نه وایي چې دا ولې ایثار رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات شو نو ابوبکر صدیق صحابه کرامو کې اختلاف و سبق و دسر اوس موږ تپوس نه کړو. ابوبکر صدیق وی ما تپوس کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم بخپل حجره کې پروتي. حجره معنی کمره. د سیده عائشه کمره ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښځو کورونه ځان له ځان لري. هغه د هغې ملکیت دی، میراث نه دی. ځکه د پیغمبر میراث نه دی. هرې بیبي له رسول الله صلی الله علیه وسلم ځمکه اخیستې ده یا چا ورکړې ده هغه هغې له ورکړې ده ستا ده. دغه وجه وه چې کله د امهات المؤمنین کمرې خلقو داخلولې په مسجد نبوي کې نو هغې له باقاعده پیسې ورکړې، هغې نه وروسته هغې مسجد نبوي کې شامل کړې. دا د هغې ذاتي وې په دې حیثیت چې سیده رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړې. و د سیده عایشه چې کومه کمره وه په کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم روح پرواز کړو. هغه ویل ما تپوس کړی دی. جواب دا چې پیغمبر کم ځای مړ شي هلته به ښخېږي. یعنی هر نبی چې کم ځای مړ شو هلته کې به هغه ښخېږي. دې کې ستا د شبهې جواب هم شو چې ته په قبر باندې آبادی جایز ده که ناجایز؟ ناجایز ده. د پیغمبر په هغې ولې دی؟ په هغې د مخکې نه پیغمبر چې کوم ځای وفات شي هلته کې هغه دفنېږي. دا د سید عایشه کور و، دې کې به هغه اوسېدله، بهر نه ده وتې. د هغې چې پلار وفات شه نو هم به هغه هلته کې دفن شه او دا به هلته کې وخت. سیدنا عمر چې کله وفات شو
بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه علاوه د سیدنا عمر رشتہ دار امراتل د قبر ملاقات له پدې وجہ سیدہ عائشہ بیا ځان پټو پرده کوله حیا من عمر د دې لپاره چې د عمر د خپلوانو نه پرده وږي زموږ علما سمانه کوي حیا من عمر د عمر نه پرده کوله څنګه مړی نه څنګه پرده کوي مړی ویني څه مړی خو نه ویني نه ګوري نه اوري المیت لا يسمع ولا يبصر مړی نه ویني نه اوري هیڅ نه کوي د مړی زموږ دنیا سره څه کار نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته دا دوه صحابه هغه سره هلته ښخ دي دغه چونکې د سیده عایشه کمره وه په دې وجه هغه په خپل وفات د دې نه راوتې ده مخکې نه ده راوتې خپل تاریخ تاسو ځان سره یاد ساتئ جنازه به څنګه کېږي نو هغه ټول تفصیلات شته په احادیثو کې چې فلانې فلانې به دی ولامبئ فلانې به کفن در واچئ جنازه به څنګه وي نو ستا لاش مبارک ستا جسد مبارک دا دلته پروت وي او پای کې چې څومره کسان راځي نو په بار نه به راځي تا ته به درود وی اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلی آل ابراهیم انک حمید مجید اللهم بارک اخره پورې دا جنازه ده درود به وی او بلې غاړه مسجد نبوي ته وځي پای کمره کې څومره خلک راځي چې درې څلور قبرونه پکې راتلی شي نو څومره خلک به پکې راځي ولس کسان پکې راتلی شي څلور کسان به ننوتل هغې به درود وی بلې غاړه ته به وتل دا وخت په دې لګېدلی جناب په خلافت جنګ نه دی دروغ وی خلکو ته زموږ دا هم ټول ودرېږ څوک به بل دروغ وی چې کله زه مړ شم نو زما لاش به کېده د ټول نه به مخکې الله راځي او زما جنازه وږي ستا خو د الله بنیاد وباسي دروغ وایي په رسول الله صلی الله علیه وسلم چا ویلي او آیا الله داسې ذات دی چې هغه جسم دی هغه دنیا ته راځي دا که مونږ ویلی نو شاید چې مونږ ته کافر ویلی خو چونکې هغه پسې مې یو لویه خرګله روانه ده نو دې څوک نوټس نه اجازه شوی ته هیڅ قسمه روایت په دې باب کې صحیح نشته دی چې ګنده الله دا فرمایلی چې اول به جنازه کوم دروغ وایي دا داسې دین خو نه چې څوک د هر څه وایي نو بس لیکلي پکې دا ټول څیزونه مونږ ته معلوم دی مونږ پوهېږو په دې باندې چې کله دفع نه شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د هغه وفات سره اکثر د عربو اعراب بانډچیان دا مرتد شو مانعین زکات هم پیدا شو و دې حالاتو کې وسه کوي یو فوج رسول الله د هغې انتخاب کړی دی څنګه چې خلافت واغسته سیدنا ابوبکر صدیق نو هغه وفرمایل جیش د اسامه دی لړ شي صحابه کرام یې کې اختلاف وکړو ولې انکار وجه خو نه وه مسیلمة الکذاب یو ځای کې بېدینه سړي د خپلې پیغمبرۍ دعوه کړې ده مانعین د زکات جدا پیدا شوي دي مدینه منوره کې داسې خلق دی چا مرتد شوي دي او فوج ټول چې کوم دی هغه طرف ته روان دی دې کې وسه کوي سړی کم سړی چې د هغه عسکري ذهنیتي فوجي ذهنیتي په حفاظت هغه پوهېږي بس چل گئی ته پوهېږې بالفرض په دې باندې ستا به څه کرداري په دې کې خلقو سیدنا ابوبکر صدیق ته وویل چې فوج ایثار کا هغه ویل نه سیدنا عمر هم ویل فوج ایثار کا هغه ویل سوال نه پیدا کی د کم فوج ترتیب چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړی دی د خپل پلار نوم د ابو قحافه زوی له دا نه ښایېږي چې هغه ایثار کړي هغه ورځ دوه که تا ته ښکاري چې دا ایثار شوی دی د هغې وجه هغه حالات دي درې ورځې پس د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دفن نه صحابه کرام هغه فوج لېږلی دی هغه جنګ شوی دی دا هغه شبهه وه چې کوم خلقو کړې ده د صحابه کرامو باندې چې جیش د اسامې لېږلو دپاره نه دی پرېښښ ما طبقات ابن سعد نه طبقات الکبیر نه دا خبره ثابت کړه چې نه دا دروغ دی
نه جګړه په خلافت باندې په خلافت چې کوم بحث ته به ان شاء الله مونږ آینده جمعه کو یو شبهه وارد کوو ان شاء الله. خلافت باندې کوم اختلاف دی د هغې څه بنیاد دی چې آیا مهاجرینو کې څوک خلیفه شي که انصارو کې خلیفه شي؟ هغه علمي خبره ده. د هغې بنیاد خدا نه چې ګنې د دې په حکومت جګړه ده. د هغې بیس خدا نه چې مهاجرین کمزورې خلک دی، انصار د مدینې منورې خپل خلک دی. مهاجرین که دوی څه کولی شو نو پکار دی چې دوی مکه کې ځان له سټیټ قایم کړی. مدینه خو د انصارو ده. دا قسم شبهات راتلل د هغې جواب په ابوبکر صدیق حدیث بیان کړی، بیا خو چې اختلاف نه کړی، اختلاف پیدا کیږي لیکن د هغې بنیاد بې علمي چې کله حدیث راغلی دی بیا دې وښیي څوک چې یو صحابي اختلاف کړی. بهر کیف دغه شبهه به انشاءالله مونږ آینده جمعه وایو. اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين. یہ گھڑا ہے کہ سلوا چاہے دھوکہ کمائی